محترم مسلمانانو د جمعې شپه ده، بیا د رمضان المبارکه بهترین لمحات دا شروع دي. په دې بهترینو لمحاتو کې تاسو د وظیفه وکئ انشاءالله العزیز. هغه کارونه چې هغه له اوسه پورې نه دي شوي ستاسو، ناممکن مشکلات دې نه کیږي. د دې وظیفې په برکت باندې به انشاءالله ممکن کیږي. ستاسو داسې حاجات دي چې کوم ناممکن دي، ستا ذهن و تصور او زړه دا و چې دا نه کیږي. ستا ملګري، ستا رشتهدار خپلوان تا ته و چې دا نه کیږي. انشاءالله العزیز د یو آیت وظیفه تاسو وکئ، الله پاک به ستاسو دغه بند کارونه، دغه بند مشکلات به ختم کړي. محترم دغه رنګې کوم چې بند حاجات دي دا به الله پاک تاسو له کولاو کړي. کوم چې مشکلات دي ختم کړي. که چېرته تاسو دومره قرضدار یې چې ستا ذهن و ګمان زړه دا نه مني چې دا قرض به ختم شي، انشاءالله ختمېږي به. څه داسې ناممکن حاجات دي، یو حاجت پکې د رښتیا سته او ته دا وایې چې یاره دا خو مشکل ده، نن سبا وخت کې دومره پیسې یو ځای کول، بیا یې واده کول یا دغه رنګې ښځه کول دا ډېر ګران کار دی. انشاءالله العزیز هر څومره پراسس دی دا به الله پاک ډېر زیات په ښه طریقې سره وکړي. ستاسو دا یو وظیفه د زړه نه وکئ انشاءالله العزیز. الله پاک به هر قسم مسله دا به ستاسو ختمه کړي. چې څومره مسلې مسایل دي انشاءالله ختمېږي ورسره. کوشش وکړئ چې دا وظیفه پخپله هم وکئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. چې څومره تاسو مخکې شیر کوئ د قرآن د یو آیت ذکر او دا وظیفه به نن کولی شي او پوره دنیا کې د هر ځای نه خلک ګوري، نو چې څومره خلکه ګوري ستا په شعر باندې، نو الله پاک به ثواب تا ته دا به درکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې وظیفه ده انتهایي مجربه، انتهایي پاورفل وظیفه ده. داسې وظیفه ده چې په ژوند کې محترمو تاسو یو ځل دا وظیفه وکړه انشاءالله الله پاک به ستاسو ژوند تقدیر را بدل کړي. که د الله پاک نه مال غواړئ، که د الله پاک نه رزق غواړئ، کاروبار ته غواړئ، دغه رنګې د الله پاک نه رشته غواړئ، قرض ختمول غواړئ، مشکل ختمول غواړئ، نو همدا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي. انشاءالله العزیز الله پاک به د هر قسم مسله دا به ختمه کړي. محترم رمضان المبارک دی، بیا په رمضان کې د جمعې شپه ده. راځئ دعا کوو، په دې باندې امین وایئ. انشاءالله العزیز خپله مسله په زړه کې راولئ، الله پاک به یې قبلوي. یا الله څومره خلکو په زړونو کې څومره حاجتونه دي ته پوره کوله. ته حاجت روایې، ته مشکل کشای، د هر چا په زړونو باندې خبردار ته یې، علیم بذات صدور ته یې. په دې وخت کې ربه د چا په زړه کې کوم حاجت دی، هر چا خپل خپل حاجت ته په خپل زړه کې نیولی، خپل خپل ارمان یې په زړه کې نیولی. ربه ارمانونه، امیدونه، خواهشات، حاجتونه ته پوره کوونکې ته پوره که، مخلوق ته ما حواله کوه. ربه څومره کسان په تکلیفونو کې دي، مشکلاتو کې دي، تکالیفو کې دي، دغه رنګې پریشانو کې دي، مشکلاتو کې دي، ربه د هغوی دغه مشکل دا ختم که. دا څومره قرضې دي قرضې ول ختمې کړه او ښه ډېرې پیسې وله د حلاله ورکه، چې دومره ډېره ورکړې وله چې بل چا له محترم بل چا له دوی ربه دومره ډېرې پیسې وله ورکړه چې دوی نورو خلکو له زکاتونه ورکول دا شروع کړي. ربه څومره کسان بیماران دي د هغوی بیمارۍ دا ختمې کړي، ښکلی ژوند وله ورکړي. د چا ژوند بې ارامه دی، ربه د ارام او د سکون زندګي وله ورکړي. څوک په ژوند کې ترقي کول غواړي، څه نوي کول غواړي، ربه ترقي وله ورکړي، ترقي وله ورکړي، زوال نه وساتئ. د چا زړه کېږي چې یاره زه لاړ شم په رمضان کې مدینې منورې ته، مکې مکرمې ته د عمرې لپاره، او د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې کوم سړی په رمضان کې عمره وکړه لکه د زما سره حج وکړو. ربه مونږ ټول په رمضان مبارک کې عمرې لپاره دا وبلله کړي او مونږ هلته کې بوځو. امین ثم امین. نن چې محترمه زموږ کومه وظیفه ده انتهایي د کمال او انتهایي پاورفل وظیفه ده په ژوند کې، دا وظیفه محترمه تاسو نه میس دا نشي.
دغه چې انتهایی پاورفل، انتهایی لاجواب وظیفه ده. موږ به داسې وکړو چې یو پیره به سورت یاسین ووایو، یو پیره به سورت یاسین ووایو. چې کله موږ را ورسېدو دې آیت ته سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، نو دغه آیت به 314 پیرې ووایو. بیا به ځو مخکې چې کله سورت یاسین ختمیږي، کله سورت یاسین ختمیږي دا کوم آیت ده، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کله چې الله پاک د یو څیز اراده وکړي اکار ته کن موجود شه فیکون پس موجود شي. دغه آیت به 314 پیرې ووایو. خو مخکې وروسته به درود ابراهیمي دا به 21 پیرې ووایو، او یو پیره سورت یاسین ووایو، او دا کم آیات چې دی سلام قولا من رب الرحیم 314 پیرې، او کم چې آخري آیات ده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، دا هم 314 پیرې ووایو. بیا به د هغې نه بعد یو شپېته درود شریف ووایو، بیا به د هغې نه بعد دعا ووایو. انشاءالله چې کوم حاجت ستا په زړه دی دا به الله پاک ستا پوره کوي. او هر ټایم ویلی شي، سهار ټایم کې چې وویلې د الله پاک د رضا لپاره، الله پاک به ستا هر قسم مشکل دا به ختم کړي. محترمو کوشش وکړئ وظیفه په خپله مو کوئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم داسې قسم د وظیفو ضرورت وي، د هغوی ضرورتونه دا پوره شي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.